راته ووایي چې تر اوس ساعته پورې ستاسو پریس کانفرنس د وخته پورې یو قاتل گرفتار شوی او مزید پکې گرفتاری شوې ده نه ده شوې کې دوه قاتلانو ټوټل تقریبا چې دا نن سبا تاسو دا 125 ګاډي اخلي نه دی د 2 لکو نه قیمت زیات دی او دا خلک په 2 لکو روپۍ باندې انسانان وجني. بسم الله جان صاحب د دې لیکو ټریک ریکارډ څه دی؟ دا د لومبنۍ مرګ دی که نه د په اجرت باندې نور مرګونه کړي دي؟ انویسټیګیشن څه وایي؟ د احمد یار د وینا مطابق زموږ د انویسټیګیشن نم دا معلومه شوه چې فرست ټایم باندې احمد یار داسې اقدام وکړ. فرست ټایم هاي هاي قاتله لومبنۍ مرګ دی چل دې زده کول باندې دی چل زده کو د ډز نه مخکې به دې لږ سوچ کړی وی چې دا ګولې په چا چلو مې سهولتکاري د چا کومه. بسم الله الرحمن الرحیم. د خیبر ترجمان ټلویزیون قدرمنو کتونکو السلام علیکم. سنگرخان ما پیر ابراهیم صاحب چا ووژلو، حمله پې وشوه، د هغه سره یو بل ملګری هغه زخمی شو، خو دغې شهادت ډېر سوالونه پرېښودل. پیر ابراهیم صاحب چا شهید کو، د هغه خو د چا سره سزاتي لانجه نه وه. د تنګي پولیس ډېره غټه کاروایي وکړه، نه یوازې تر دغه قاتلانو ور ورسېدل بلکې په دغه قاتلانو کې یو کس گرفتار کړی هم دی. خو پولیس چې کوم پریس کانفرنس وکړ په هغې کې یوه ډېره عجیبه خبره مخې ته راغله چې چا پیر ابراهیم صاحب شهید کړی دی نو دغه د کرایۍ قاتل دی. سوال دا نه دی چې د کرایۍ قاتل د پیر ابراهیم صاحب په شانته کې معصوم او بېګناه سړی ولې ووژلو، ځکه چې دغه خلک ډېر زیات بې رحمه وي. هغه دې ته نه ګوري چې دا نیک دی، دا پیر دی، هغه دې ته هم نه ګوري چې زه دا څوک وجنم، د ده واړه واړه ماشومان یتیمانان کومه، هغه دې ته هم نه ګوري چې زه دا څوک وجنم، په ده باندې به کور رانیږي، د ده تورسرې به کونډه کېږي، د ده مور پلار به غمجن کېږي. د پیر ابراهیم صاحب د کرایۍ قاتل گرفتار شو، سوالونه ډېر پیدا شو، دغه د کرایۍ قاتل دی څوک، د ده څومره ملګري دي، ده ته کرایي یعنې پیسې چا ورکړي دي چې ته پیر ابراهیم صاحب شهید کا، او دغه پیسې څومره دي شوې، نوره گرفتاري پکې شوې ده نه ده شوې. د دې ټولو سوالونو جوابونه په ننني پروګرام کې ستاسو مخې ته ږدمه، دا وخت موجود یم د تنګي په پولیس سټیشن کې. مخکې به ځمه د تاڼې د ایسیټو صاحب سره به خبرې کوم او دغه معلومات ستاسو مخې ته راوړم. موږ سره اوسئ. کتونکو دا وخت د ما سره د تنګي د پولیس سټیشن ایسیچو بسم الله جان صاحب موجود دی. بسم الله جان صاحب د ټولو نه اول خو درته مبارکباد وایم د یو داسې قاتلان هم گرفتار کړل چې خلکو ورته د نامعلومو شکل هم ورکړی او نوم هم ورته ورکړی. هغه قاتلان نه یوازې تاسو معلوم کړل بلکې گرفتار مو هم کړل. دا راته ووایي چې تر اوس ساعته پورې ستاسو پریس کانفرنس د وخته پورې یو قاتل گرفتار شوی او مزید پکې گرفتاری شوې ده نه ده شوې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. مرخه 21:25 باندې به وخت 11 بجې موږ ته اطلاع میلاو شوه چې به مقام برلن روډ نزد مفتی آباد دغلته 2 موټر سایکل سوار باندې فایرنګ وشو. اطلاع چې موږ ته میلاو شوه موږ فورن جای وقوع ته ځان ورسو. هلته موږ ته معلومه شوه چې دغه رنګې یو ذاکر نومې هلک دی چې مومندو کې پولیس کې دی، یو د هغه اوښ یو د ذاکر د خور پې واده وه، مولانا ابراهیم صاحب علمیدین دی چې ذاکر کم دی هغه لګېدلی زخمی دی او مولانا ابراهیم صاحب چې کم دی هغه لګېدلی دی چې وفات شوی دی. هغې باندې مونږ کار شروع کړو. زمونږ ډي پي او صاحب او د آر پي او صاحب په هدایتو باندې د ډي اس پي صاحب په نگرانۍ کې ټیم جوړ شو. په هغه ټیم کې زموږ ډي اس پي صاحب زه ناصر خان هغه ټایم کې مونږ سره وډبلی اوس مندني تاڼه کې دی، د هغې نه بعد منیر خان راغی. دې کې په مختلفو انګلو باندې مونږ کار شروع کړو او خپل تفتیش هغه دایره چې کومه ده لکه مزید نور هم وسیع کړه. دې کې په ټیکنیکل طریقو باندې مطلب سی ډي آر داسې نور څه دغه یې باندې مونږ کار شروع کړو
چې په هغې کې مونږه ملزم احمد یار ته ورسېدو مونږ ټریس کو هغه مونږه اریسټ کو هغه نه مونږ ته معلومه شوه دا کار کوم دی د هغه ورسره خپل مطلب دا چې لکه څه دغه ورسره نو لکه خپل وجانات ورسره څه نو بلکې دا کار هغوی په اجرت باندې کړو په دې کې ملزم احمد یار ته تقریبا 2 لک روپۍ میلاو شوي وي 2 لک روپۍ هغه ته میلاو شوي وي هغه سره چې بل کوم ملګري وو د احمد یار د وینا مطابق هغه وایي چې ما ډرایوینګ کو او دغه بل ملګری چې دا کوم دی هغه ډس کړی سر دې کې 2 قاتلانو ټوټل په دې وقوع کې 2 کسان استعمال شوي یو دې لک ته 2 لک روپۍ ورکړل شوي دي که نه دته به نورې بعد کې ورکړلی کېدی که د سره په 2 لک روپۍ باندې مرګ وکړو احمد یار د وینا مطابق هغه وایي چې ما ته 2 لک روپۍ میلاو شوي دي 2 لکه په دې کې تقریبا دغه نه 1,75,000 روپۍ مو ریکور کړی وي او تقریبا دغه 35,000 داسې لګ بګ دغه وړلی وي صحیح سوال درنه دا کومه د دې نه اپارټ فرام دس ټاپک چې تقریبا چې دا نن سبا تاسو دا 125 ګاډې اخلي نه دی د 2 لکو نه قیمت زیات دی او دا خلک په 2 لک روپۍ باندې انسانان وجني نو څنګه ګورئ دې ته زموږ د معاشره چېرته روانه ده نو تاسو خو دې وګورئ لکه کار ښه کار خو نه دی اصل مسله دا ده غربت دی مهنګایي ده دغه د وینا مطابق اوس چې وی ګورئ لکه هغه خپله دا خبره وکړه چې زه لالچ کې رالم او لکه مطلب ما ته د نیمې غنټې یا غنټې لکه ما ته 2 لکه میلاویږي نو په دغه وجه باندې په لالچ کې راغی او په دغه وجه باندې هغه دا کار وکړو بسم الله جان صاحب د دې لکو ټریک ریکارډ څه دی دا د لومبنی مرګ دی که نه د په اجرت باندې نور مرګونه هم کړي دي انویسټیګیشن څه وایي د احمد یار د وینا مطابق زموږ د انویسټیګیشن نم دا معلومه شوه چې فرسټ ټایم باندې احمد یار داسې اقدام وکړ فرسټ ټایم هاي هاي قاتله لومبنی مرګ دی چل دې زده کوو نو په چا دی یاد په چا باندې دی چل زده کو د ډز نه مخکې به دې لږ سوچ کړی وی چې دا ګولې په چا چلوم یا سهولتکاري د چا کومه ښه سرداره ته ووایي چې دا هلک چې دی احمد یار د چېرته اوسیږي کوم ځای کې د احمد یار خو چې کوم دی بیسیکلي بټو کلي دی پلانغار سره دغلته بټو کلي دغه ځای دی او دا بل هلک چې کوم دی دا هم د دوی د علاقې دی او انشاءالله چې هغوی باندې زمونږ کاروایي شروع دي مختلف ځینو کې مونږ ریډونه هم کړ او لګیا مو نو انشاءالله چې قریب به هغه مریض شي او انشاءالله چې گرفتار بشي دا راته ووایي سر چې ټوټل دوی ته پیسې څومره ورکړلی شوي دي تاسو خو د 4 لکو ذکر وکړه چې 2 لکه یو ته 2 لکه بل ته احمد یار څه وایي چې ټوټل په دې کې څومره پیمنټ شوی دی خبره په څو شوې ده که نه صرف دلې 2 لکه ورکړي دي احمد یار د وینا مطابق هغه وایي چې ما ته خو داسې علم نشته چې مخکې څومره پیسې اخیستې دي خو دا چې عام چې مې ګویا دي څوک وایي چې 18 لکه اخیستلي شوي دي څوک وایي چې 20 لکه اخیستلي شوي دي او احمد یار د وینا مطابق هغه وایي چې ما ته 2 لک روپۍ میلاو شوي دي سرداره ته ووایي چې پیسې ورکړي چا دي قاتلانو له نو فلحال خو دا ته اوس راځي موږ شیر کولی نه شو ځکه چې قاتلان کوم دي هغوی ته مطلب هغه ورسي نو بیا لکه ځان خپل سایډ ته کړي او انشاءالله چې ان قریب به د هغوی ګرفتاري مو شي او تاسو سره به انشاءالله چې شیر کوو هغه ټیک ده زما خو زه به دا ووایم چې کیدای شي هغه ځان سایډ ته کړی هم وي ځکه چې یو سړی له پیسې ورکوي او هغه ګرفتاري پکې کېږي بل دا چې دا خلکه ډېر زیات هوښیار وي ډېر زیات کلیور وي ځان به یې بچ کړی وي بسم الله جان صاحب ډېره زیاته مننه تاسو موږ سره دغه اهم معلومات شریک کړل څه سوالونه داسې دي چې د هغې جواب تاسو نه ورکول غواړئ ستاسو په انویسټیګیشن کې په تفتیش کې هغه خلل جوړوي ګرفتارۍ کې راته رکاوټونه راولي ډېره زیاته مننه کومه خوشحاله اوسئ مهرباني تھینکس ډېره مهرباني